أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دلتنا د سورة الحجر ابتدا کی د دین اړوان د سورة ابراهیم تیر شو د دې او د هغې په منځ کې څه تعلق دی او ورنه دا په نزولي اعتبار سره 450 دی او دا نازل شوی دی پس د سورة یوسف نه او په عثماني حساب سره یعنی په عثماني ترتیب سره خو دلته 15 ذکر دی مکی صورت دی او اسی دا مضامینو نه دا معلومیږي چې دا هم په هغه دور کې نږدې را نازل شوی دی په کوم دور کې چې دغه سورة ابراهیم را نازل شوی دی او یو آیات چې دی نو دا پکې مدني دی سورت مکی دی 2 حصې د اول حصې د 50 آیاته پورې دا نه پس بیا 2 حصې اوس د دې صورت او د ماقبل صورت په خپل منځ کې سربت او تعلق دی د هغې د وجې دا صورت چې دی سورة ابراهیم پس ذکر یو هدار چې د هغې په آخر کې مګوره هذا بلاغ للناس یعنی آخر کې توصیف او تعریف د قرآن عظیم الشان او دلته هم د قرآن عظیم الشان بالکل په سر کې تعریف او توصیف دی لکه الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین الته عذابات اخرویه و په هغې صورت کې او په دې کې علل د عذاب دي علتونه د تعذیب دي علل د تعذیب دي په هغې کې دي نسبت کړو کفارو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سحر چې دا نعوذ بالله من ذلک جادوګر دی او په دې صورت کې یو بله خبره ده چې دې نسبت کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا مجنون دی نعوذ بالله من ذلک نو دا خبرې پکې دي بیا په دې صورت کې څه خبرې دي هغه چې دی یو پکې دا نه چې دی کې افهام او تفهیم دی او رټن دا سخته خبره او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کم زیاتی دی کوي هغې باندې څه دي هغې ته تسلی دی او دریم نمبر د توحید دلائل دی پکی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے د توحید دلائل دی پکی کاکا او قصه د سیدنا آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام د پاره د نصیحت او دکشان اوس دا صورت چې په دې کې کلمات شپږ سوه 450 دي 654 او حروف د دې 2700 دي 2770 حروف دي پکې نو دې ته ویل شي سورة الحجر اوس دا حجر ورته ولې ویل شي حجر په دې کې به وروستو واقعه راشي دا د یو واده یا د یو علاقې نوم چې په دې کې 100 کلیو تقریبا او دې ته سیدنا صالح علیه السلام را لېږلی شوی بطور پیغمبر او دې خلکو باندې عذاب راغلی د هغې هغه واقعه ده پکې نو تسمیة الکل باسم الجز د هغې په بنیاد باندې دې صورت ته د دغې واقعې د دغه ځای چې کومه خبره ده په بنیاد باندې دې ته سورة الحجر ویلی شوی دی نو الف لام را الله پوهه دی په معنه د دې حروفو باندې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي هي اسماء وایي دا چې دی دا د الله د نومونه دي د حروف مقطعات دي اما خبره داره چې دا اشارې دي یا چې دی نو څه خاص رازونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله ترمنځ ان کو میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے وغیرہ نو دلته الف لام را نو یا دې ته نږدې خلک مفهومي معنی کوي لکه الف معنی انوار لام معنی لامعه پړکېدونکي رشد او را معنی رشد نو الف لام را نو څه انوارات پړکېدونکي د هدایت دپاره پړکېدونکي لایټونه هغه څه دي تلک آیات الکتاب هغه آیاتونه د دغې کتاب دی و قرآن او د قرآن مبین ښکاره یعنی چې ښکاره بیانونکي د حق او باطل لره جدا کوونکي د حق او باطل لره نو ګوره دلته 2 صفات ذکر کړه د یو کتاب الکتاب او قرآن نو کتاب چې ذکر شو معلومه ده شوه چې د مخکینی کتابونو پکې بعضې خبرې دي
او وقرآن مبین بس دا غي نه جوړ دی پکې وقرآن مبین او دا قرآن چې دلته ذکر کو نو یعنی بعضی مخصوص مسائل دي مخصوص موضوعګان دي د دې قرآن خاصه ده بعضی چې صرف د دې سره خاص دي او مبین دی کی اشاره د دې طرف ته چې وایي دا قرآن چې دا عقلی خبرې هم ذکر کوي عقلی دلایل ته وایي الف لام را الله فوه دې په معنی د دې حروف باندې تلک آیات الکتاب د آیاتونه د کتاب دی او قرآن او د قرآن داسې قرآن مبین چې ښکارا کوونکې ښکارا بیانونکې واضحونکې یا جدا کوونکې د حق او باطل